کتونکو ابوبکر خان سره به خبرې اترې کوو په معرکه حق باندې چې هغوی په دې اقله باندې څه نظر ساتي او څه پیغام ورکوي. ابوبکر خان څه به وایې معرکه حق چې کوم دغه کال پوره شو انډیا له موږه دغه شکست ورکړو، تاسو پې څه نظر ساتئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان کا د مارکای حق دا زمونږ یو ډېر انټرنیشنل سطح باندې یو ډېر غټ فخر او ګټه ده مونږ دپاره. مارکای حق چې وشو دا یو ځان کې یو غټه توره ده، خو د دې فایدې زمونږ د پاکستان نوم چې څومره د مارکای حق اوچت کو، دومره زما نه دی خیال چې د پاکستان جوړېدو نه اوسه پورې اوچت شوي چې څومره د یو مارکای حق اوچت کو. چېرته زمونږ کانټیننټ ته زمونږ د ساوت ایشیا ځای ته لاندې کتل کېږي د ټیکنالوژي هر څه ته، او موږ په خپل ټیکنالوژي چونکې جی اف 17 د چین او پاکستان یو ځای جوړي، په هغې ټیکنالوژي باندې موږ فرانس ټیکنالوژي تباه کړه چې په کوم باندې انډیا ډېر فخر کو. نو دا یو پاکستان له چاینا له زمونږ د ځای له یو ډېر فخر خبره ده چې مارکای حق کې موږ د دې شپږ اووه جزونه وغورځول. دې معنی زموږ پاکستان انټرنیشنلی هر یو کس اوس پاکستاني ته اوچت ګوري. ابوبکر خان لکه په داسې موقع باندې خلک د ملک خلاف خبرې کوي، فوج پسې خبرې کوي، دغې خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ ګوره د خلکو خپل ویوز چې کم دي هغه خپل حد تک، لکه چې کس یو پارټي سپورټ کوي بل پارټي سپورټ کوي، چې خبره د فوج راشي فوج دپاره موږ غونډو ته پکار ده چې یکجهته ودرېږو او غونډ په یو سټانس او په یو خبرې باندې هغه کوو، ځکه چې فوج سره چې کم کس سپورټ نه ورکوي د هغې ملک بیا فیوچر نه وي، ملک بیا ډېر زیات تباه شي. چې کم کس زمونږ دا یو بهرني لکه د انډیا شو، اسرائیل شو، امریکا شو، لکه دا نور چې کم مسلمانان یې نه خوښ او مسلمان ملک خرابول غواړي، په دې ملک کې دنده داسې مسلې راولي یا داسې پولیټیکل ویوز راولي چې کم کې موږ د فوج د خلاف شو. نو دغه پولیټیکل ویوز د خلاف موږ غونډ قوم ته ودرېدل پکار دي او د دې د خلاف اواز اوچتول پکار دي او فوج سره یې یکجهته ودرېدل پکار دي، ځکه چې فوج وي نو زموږ ملک شته او چې فوج نه وي زموږ ملک نشته. یعنې د دې صفه اگزامپل تاسو کتی شئ که فلسطین شو، شام شو، دا غونډ کنټریز چې کوم دي دي فوج نشته یا قوم فوج جوړول نه غواړي. دغه خبرې دغې حل تاسو کتی شئ چې نور یهودیان یا نور هندوان یا څومره خلک پې څومره ظلم کوي، مونږ باندې زمونږ شکر الحمدلله دا د الله پاک ډېر غټ رحم دی راباندې چې یهودیانو هغې ظلم راباندې نشي کولی، خو کوي یو طریقه شته نومبې به دا فوج ختموي. دا فوج به دې څنګه ختموي چې د فوج د خلاف عوام په ذهنونو کې د فوج د خلاف نفرت پیدا کی، فوج د خلاف ایکسټریم ویوز پیدا کی چې فوج چېرته دې شیز کې کار دی، دې شیز کې کار دی، فوج پاک نه دی، فوج خو دې شینو سره کار نشته، فوج خو زمونږ ملک او زمونږ کور بچ کوي. بنیان المخصوص چې کوم دی نو دا صرف زموږ انډیا سره دغه وه که نه دې انډیا پسې شاته نور لاسونه وو؟ انډیا خو بس هسې یو ملک موږ سره جنګېدو، یعنې چې موږ وګورو دا یو سوچ نه چې لږ ډېر پې سوچ وکړو دا یو ډېره ګریټر فتح جنګ و یا موږ ښه جنګ وګټو، ځکه چې انډیا چې کومه ټیکنالوژي استعمالوله هغه آل اوور د ورلډ بیسټ وه. لکه شاته ورسره د هغې غونډ ډرونونه چې وو هغه اسرائیل وو او د هغې جزونه رافایل چې تاسو غونډو ته د فرانس وو. دا ټیکنالوژي های کوالټي ټیکنالوژي وه. د دې جنګونه زمونږ لیمټ سیټ چیک کول، هغه اسرائیل نیتنیاهو خبره کوله چې د لبنان او د دې کنټریز نه بعد ایران نه بعد پاکستان دی چې موږ به د دې ملکونو نه بعد پاکستان پسې راځو. دا د دې ته یو سخت جواب و، لکه دې یو چیک کوی که نه چې د دې حد د دې څومره پاور دی، څومره حد تک دې موږ سره جنګېدی شي. د دې هغه غونډه ټیکنالوژي موږ تباه او برباد کړه. دې ته کلیر میسج ولګېدو چې پاکستان یو عام ملک نه دی او د دې قوم او د دې فوج سخت دي ولاړ دي، تاسو دې سره کلم کوشش نشئ کولی. نور خو زمونږ فوج هم دغې اسرائیل او د نور ملکونو ته ښه جواب ورکړو چې تاسو د نور ملکونو سره جنګ کوئ یا مسلې کوئ موږ سره کوئ موږ به هم ډېر زیات تباه کړو. دغه راته ووایه چې د فیلډ مارشل کردار ته څنګه ګورئ او بیا هغه وختونه درته یادېږي چې د جنګ دپاره یې کوم لایحه عمل جوړ کړی و، بیا په انډیا کې په درې نیمې ګنټو کې چې کوم دی نو موږ ته فتح ترلاسه شوې وه؟ دا فیلډ مارشل هسې منیر صاحب دا خو یو ډېر دا خو صرف موږ نه ویم اپوزیټ زمونږ انډیا کې چې کوم خلک رښتیا وایي هغې هم تعریف کوي، ځکه هغې وایي چې د پاکستان افسر چې کوم دماغ دی، چې کوم دماغ استعمال کړی دی دې جنګ کې،
کو زمونږ ای خو نور خو به ځان له لږ صفایي ورکوي که نه وایي کو دا دماغ زمونږ فورسز سره یو نو اوس په انډیا په غونډې دنیا حکومت کوو لکه په غونډې دنیا کې به سوپر پاور تعریف خو زمونږ هغه دی د فوج چې ما ته اوس دوباره کولو ضرورت نشته چې کم تعریف و هغه پاکستانیانو خپل هم کړی دی او هغه د انډیا مو کو انډیا څه امریکې وکړو امریکې چې کم خلک په زمونږ دشمن یهودیان دي کرسچنان دي غونډ چې کم خلک ریښیا وي لږ ریښیا وي هغې هم د پاکستان فوج تعریف وکړو د دې دپاره نور زه د دې د علم او د دې جینیسټوب په جنګ کې نور څه ویل نشم ځکه چې څه هغې وکړل هغه کلو سترګو خلکو دپاره کلو مثال دی ابوبکر خان بیا انډیا لګې شوه او افغانستان یې چې کوم دی استعمال که د ډالرو د پیسو نو دا خو زمونږ یو مسلمان ملک و ګاونډي هېواد مو پاکستان ته یوه غوښتنه ده چې تاسو سرپرستي د دهشتګردو پرېږدئ نو دې ته څنګه ګورئ چې دوی را سره بیا انښتي دي او دغه انښته را سره کوي دا افغانستان چونکې غونډ دا زما یو هغه دی چې خلک د څه دهشتګرد او خوارج د لاسه غونډ افغانستان ته بد ګوري غونډ افغانستان زما نه دی خیال چې داسې دی هغې کې ښه خلک هم تر ډېر غونډ پښتانه زیاتر پکې ښه دي خو دې کې چې چونکې څه خلک دي پیسو دپاره هر څه کوي او امریکې چې دي تباه کړي مو دي چې دی غربت کې یې پرېښودل د دې ملک یې تباه کړو نو د دې دپاره یو لاره جوړه شوه چې د دې پیسو سخت ضرورت شو په دغې پیسو په انډیا لکه اسله ورکړي پیسې میسې ورکړي په دې دې جنګ کوي نو بیا خو زما عوام ته دی چې تاسو غونډ افغانستان ته داسې مه ګورئ دا یو ناپاکه اداره ده د افغانستان چې کم ټي ټي پي یا داسې نور شي نه شو نو دا تاسو د غونډ افغانستان ته بد نه ګورئ دی پسې بد وایئ غونډ افغانستان هم چونکې هغې دا ویلیوز نه ده هغې هم ډېر جنګ چې کېدو نو مسلې هم دغې انډیا او د اسرائیل د ادارو کړې وې او غونډ الزام یې په لکه افغانستان په ترو یې وکړې همدغه وایم چې افغانستان والا غونډ غلط نه دي دې کې داسې ادارې دي چې کم غلط دي افغانستان له پکار چې د دهشتګردو سرپرستي وکړي هغې هم بیا که دي داسې مونږ کې هغه بغض یا جنګ پیدا کړي چې کم نه بیا دواړه طرفونه په جنګ شي او دې کې چې افغانستان ته هم پکار دي ځکه د مونږ خو الحمدلله فورسز ډېر تکړه دي هغې خو خپل ځان باندې خیال کوي افغانستان هغه زما په خیال دومره نه دي تکړه چې څومره پاکستان والا دي نو د هغې نه ډېر خوارج او ډېر مسلې روزي د دې په سیسټم کې خپل هم خلک داسې دي بیا هغې هم جنګ ته راشي او مونږ هم جنګ ته راشو نو افغانستان والو ته پکار دي چې داسې فضول یا ناپاک ادارې ختمې کړي چې کم په مسلمان جنګوي خو انډیا بیا داسې حرکت وکړي ستا په نظر بیا به څه خیال بیا به څه انجامي انډیا خو د انجام غونډو وکتو چې نن د انډیا افغانستان طرف نه یې وکتو زمونږ چې جنګ روانه مو مونږ نه صرف په دې افغانستان طرف نه دهشتګرد دی چې راوستو هغې طرف نه هم حمله کوله انډیا خپل طرف نه هم حمله کوله د دې باوجود لکه دې یو مثال ورغلو یا یو سبق ولا ورغلو چې تاسو کو د افغانستان او انډیا نه یو ځای هم راشئ بیا هم څه نشئ کولی لکه ځکه چې هلته نه جزونه او دلته نه په لینډ باندې هم خلک راتلل نو بیا هم غونډ تباه او برباد شو دې دپاره خو یو غټ مثال دا جوړ یو غټ بېعزتۍ هغه ولا جوړ شو هلته کې ډونالډ ټرمپ هم ورپسې خبرې کوي لکه چې دومره جهازونه وغورځېدل بار یې تنګوي چې تا خو چې مودي به دا وي چې مونږ خو مضبوط ملک یو ماته وی نه چې بیا جنگ روان شو ما پسې رنګونه کول چې جنگ بند کا دا خو یې کلو خبرې کوي نو انډیا خو خپل عزت خوخي دوباره به داسې کوشش نه کوي چې څومره بېعزتي اوس شوه نو هغه په ډبل بېعزتي بیا وشي چې په یو خبرې نه سمیږي ابوبکر خان یو مخصوص جومات لګیا دی او د فوج خلاف پروپاګانډه کوي نو ته خلکو ته څه وایې همدغه ټرمپ دپاره هغوی الیکشن کمپین هم چلولو نو چې ملک نو موږ به یو څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر هم وکړو نو ته خلکو ته څه وایې چې څه ټیم کې ورته خپل پلار وي فوج ته همدغه د باجوه په وخت کې اوس چې کوم دی نو دغه زه خو به کوشش کوم چې د خلکو ته هدایت وکړم که سخت خبرې به ورپسې نه کوم زه به کوشش کوم چې دوی له مازغه صفا کړم او د دې په زړه کې د فوج ضرورت اهمیت پته ورته ولګوم ګوره فوج چې دی فوج پسې تاسو فوج کار نشته دی سره کو تاسو وایې تاسو خپل لکه ستاسو څه لیډران نه غلطي وشي څه هغه نه وشي تاسو عوام ته پکار دی که دماغ نه خلک سوچ نه کوي که نه زړه نه کوي تاسو دماغ نه سوچ وکړئ چې فوج مونږ له څه کړي دي څه نه لکه که اوس دې جنګ کې تاسو مثال واخلئ که فوج نو یا فوج همدغه پولیټیکل مسلې روانې وي نو چا به څه کول لکه هغه پارټي خلک خو نه شو راپاڅېدی که نه پارټي خو جنګ نه کو دا خو زموږ د فوج یو
غټ الله پاک فضل و کرم مو د فوج خپل زور او طاقت مو چې مونږ له فتح راکړه. بل دا زما هم د خلکو دا درخواست دی چې تاسو لږ د دماغ نه سوچ وکړئ، خپله هر څه وګورئ دا کم فتح دې مونږ له وکړه د فوج، نو دې نه بعد خو زه منم چې خلکو په زړه کې به لږه مینه پیدا شوي، لږ احساس به پیدا شوي. نو دغې خلکو په زړه کې چې پکار دی احساس پیدا شي چې فوج نو مونږ بوز څه کول، نو د ستاسو ګاونډیان، د ستاسو قوم خلک، ستاسو بچي، ستاسو مشران، ځوانان غونډ به دي به هم په تکلیف کې غلامان شوي به هم. دغه ډېر لوی مسلې به راتلې چې څومره پاک حکومت هم د پاکستان دی هغه عمره د افغانستان هم نه دی. دي یوه خبره کوي دا داسې ډیفرنٹ شوه، خو زه به تاسو ته وایم چې شریعت راولي او شریعت په هغه دور چلي. ګوره په اسلام کې مونږ ته ویلي شوي دي چا باندې به په زوره څه نشي کولی. ته پاکستان کې تاسو ته څوک وایي چې مونځ مه کوه، پاکستان کې تا ته څوک وایي چې جومات ته مه ځه، خو دی وی بیا هم د دې دا ویوز به صحیح وو، خو دا خو د خلکو اوس چې خپل هغه دي ته خو به چا باندې په زوره څه نشي کولی که نه، دا په اسلام کې هم دي. نو پاکستان خو الحمدلله اسلامي ریاست دی، نو د افغانستان دا چې کم سوچ او خبرې دي دا پاکستان دپاره نه اپلای کوي. خو تاسو ورځئ تاسو د امریکې، انډیا او اسرائیل دپاره اپلای کوئ. پاکستان الحمدلله ښه اسلام پکې شته او ښه اسلامي ملک دی. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا د ابوبکر خان سوچ، ویژن، فکر او هغه لنډو لپاړو ته یو میسج چې دا ملکي نو موږ به یو چې ملک ني نو هېڅ به هم نه وي. د خپل پوځ سره همدغه شانتې شانه به شانه ودرېږئ کوم چې په معرکه حق کې د پاکستان خلکو وښودله. انشاءالله بیا به ورسره خبرې اترې کوو. مخکې ځو موږ سره.